بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرضاعي. مناسبت د دې کتاب د رضاعت د مخکې بحثونو سره دا دی چې ستاسو ذهن کې مخکې منګه د حرمت دپاره اسباب بیان کړي وو، په هغې کې یو رضاعت هم و، 9 اسباب هم بیان کړي وو که نه که وو 9 اسبابو کې یو سبب د حرمت هغه رضاعت و. نو هلته پوره بیان نه و شوی او د دې خپل ګڼ مسایل دي، دې وجې نه علاحده کتاب یې وله کېښودلو کتاب الرضاع. بیا دا رضا چې ده رضا په فتحې د را سره هم دا رضا او عمده صحیح ده او کسرې سره هم پکې لغت شته دی رضا رضاعت رضاعت، خو رضاعت چې دی دا صحیح دی، دواړه صحیح دی، خو دا ډېر صحیح دی داسې ووایه. لغت کې خپله معنه د مس اللبن من الثدي، د سینو نه پی ګوټل، پی اسکل د سینو نه دې ته ویلی کېږي رضاعت. او شریعت کې د فقه په اصطلاح کې رضاعت چاته ویلی کېږي؟ عبارة عن مس مخصوص من ثدي مخصوص فی وقت مخصوص. موږ له هدایي په پرچه کې وفاق کې عمده سوال راغلی و، عجیبه دا وه چې ما سر کې وکتله دار صحیح سره له پرچه کې ورپسې راغل چې خواري کوئ بیا به له دغه شان کار کېږي. کتاب چاته هم ټول نه یادېږي، سړی محنت وکړي که نه. دا ونه کوم چې ما محنت کړی، واسې درته وایم چې محنت هم کولو بس بیا الله پاک دغه شان اتفاقیات برابرۍ ښه درته ورته بیا سار کې ګورې هلته به پرچه کې بل راځي. موږ درلوم کراچۍ کې داخله اخیستله 6مې درجې له، نو هغې کې امتحان و د داخلې دپاره، په هغې کې یو کتاب چې و هغه هدایت الحکمت و، حالانکې موږ ویلی هم نه و. نو اوله کې خو زما یقین و زه به دلته داخلېږم، خو چې هلته مې حالات وکتل دومره ډېر مخلوق راغلي و، صرف 35 کسان لي 460 کسانو ټیسټ ورکولو، او په دې کې 35 کسان لي بیا راته اندازه ولګېدله چې به دې کې نه کېږم. بس هلکانو لاندې یو ځای کې ناستو کتاب یې کتلو، هسې زه ورغلم خلکو تکرارونه کول. یو کس مې کتاب راواخیستلو هدایت الحکمت، هسې مې راواخیستلو خالي پروت و، نه درې 4 صفحې مې هسې وکتلې، اردو کې شرح وه. هسې مې بند کړم البته دا زموږ د وسه نه دی ورک کې هلته چې برچې ته کېناستلو ته یقین وکړه ما زما ټول تصویر ذهن کې دی، پیڅ هم نه رسېدلم دا څه حساب دی چې زه مخکې هر یو شی رایادېږي هلکه دا خو پلانکې خبره پلانکې دې له چې راورسېدلو مقه شی کوم چې ما سار کتلی و مقه ولنۍ سبو 3 سبو والا شی پکې راغلی و، یو ټک هم داسې رانلی چې زما ذهن کې نه و، ټول مې ولیکل. بس خدای پاک پکې هغه 35 کسانو کې راوستلو. دا کار الله سیټ کوي داسې ښه. ډاکټر صاحب رحمه الله ختم ما سره و، خو هم یې درست ښودلی و. ډاکټر شیر علي شاه صاحب به تاسو چې د نوم اورېدلی ښه جي. برحال محنت به کوئ، الله پاک به سیټینګ کوي باقي. نو اصطلاحي معنی ده مس مخصوص من ثدي مخصوص فی وقت مخصوص. مس مخصوص دا خاص ګوټ دی خاص. اردو کې معنی د چوسنا، چوسنا د پښتو کې موږ څه وایو؟ لوشل څه دی؟ نه چوپل هم نه، رودل ورته وایو، رودل ښه چوپل نه ده اوسه. یو یې ماشوم چوپي یو یې خاون چوپي. ماشوم یې چې چوپي هغې ته رودل وایي، خاون یې چې هغې ته چوپل وایي. نو خو موږ هم پښتانه پوهېږو بیا. نو مس مخصوص خاص رودل دی ان یکون صبیا رضیعا من ثدي مخصوص، معنی هغه د زنانه آدمیې پیس کې دی، دا نه چې د غوا او یا د چیلې وغیره. او خاص وقت هم دی د هغې بیان راځي، 2 کاله دي که 2.5 کاله دي، بیان یې کوو انتهایی آسان دی ښه. راځئ ورلجي أول مسألة قدري ولا بيني قليل الرضاع وكثيره سواء إذا حصل في مدة الرضاع يتعلق به التحريم. مرو ګوري چې یو ګټ پي
او کلس جام پي چا وسکل ماشوم د یو زنانه بس حکم کې برابر دي سمانا حکم ادا دي چې بس دا ماشوم د دې زنانه رضایي زی جوړ شو تحریم را لې دا زنانم په حرامه د دې زنانه بچیم په حرام پوه شي په د زمنګ د حناف مسلک دی که یو ګټو خو چې د حلق نه وتیر شي او کلس ګټو او که بنځ ګټو اوري قلیل الرضاعي وكثيره سواء لگ پیسکل او ډیر پیسکل برابر دي خو شرط دا اذا حصل في مده الرضاع کله چې حاصل شي نه دا پي وسکل شي په مده د رضاعت کې چې هغه دوا یا دونیم کال دي رسو براشي مفتابي راي د دوه کالو دا يتعلق به التحريم بس ملک رسو بیان روان دي تعلق نسی دا غټلو سره تحریم دا خزم حرامه دا خزي بچیم حرام راځي وقال امام شافعي رحم الله فرمایي امام شافعي رحم الله وي ترڅو چې 15 ګټنې اسکلی ماشوم کنه ترغی دا خزه مور نه جوړیږي رضای او داغي بچي ورونه خويند رضای نه جوړیږي ترڅو چې 15 ګټنې اسکلی لا يثبت التحريم نه ثابتيږي الا بخمس رضاعات مگر په 15 ګټو باندې د امام شافعي رحم الله د بار دلیل نبی له صلوات و سلام فرمایي یو ګټ یا دو ګټه دا حرمت نراولي پوهه نشته په یو ګټ یا دو ګټه څه نراولي یعنی حرمت رضاعت نراولي لقوله عليه السلام لا تحرم المسه نه حرامي یو ګټ کول ولا المستان یا دو ګټه کول ولا الاملاجه او نه ورګټل ولا املاجتان یو نه دو ورګټل مسد مشوم فعلی چې غیر کایي او املاج د خزي فعلی مشوم خلک پي ورچي تاسو پیږئ بدو معنی کیږي ولې سبدل تاسو اعتراض هم کولای شي چې دلته د امام شافعي رحم الله کوم مدعا دا خو ثابت نه شو هغه څه ګټه یاد کړیو پنځه دلته خو ویلي په یو بدو نه ثابتيږي دا خو نه دی ویلي چې په منځو ثابتيږي نو جوابداري ولې سب اصل کې قائل بالفصل څوک نشته کا بس دوه رأي دي یا په یو ګوټم ثابتيږي او یا توجه یا په یو ګوټ ثابتيږي او یا په پنځو ثابتيږي پنځو نه په کم څلور دریو دوو یو په دې نه ثابتيږي بس دوه رأي یو رأي دار په یو ګوټم ثابتيږي په دووم په دریوم په څلورم په پنځو واده ورېدا د مرای دا د بنځو ثابتيږي لاندینو به نه ثابتيږي دوه رأي نو موږ حناف اول رأي والو امام شافعي صاحب دویم رأي والا امام شافعي صاحب اوس دلیل کې حدیث پیش کو چې لکه یو ګټ دو ګټو باندې نه ثابتيږي نو موږ باندې رد رااله اوس داغه مدعا خپل ثابت شو ځکه نور مینس کې څه بل مذهب ولشتنه بس یا به دغه مذهبي چې به یو دو ګټو به ثابتيږي کداغه ثابت نشو به دویم مذهب خپل ثابت شو غڅلې چې په څو ثابتيږي په پینځو قائل بالفصل نشته ولنا من د بار قول د الله تعالی دی و امهاتکم اللاتي استاسو من دی هغه ارضانکم چې تاسو ته پي درکړي دي دي کې دا شتره چې یو ګټي درکړي یا دوه یا پینځه شته مطلق راغلی دی او المطلق یجري على اطلاق ثم مدوا درش په دما دوا 63 نمبر المطلق یجري على اطلاقه وربسي وبل جمله ده ما لم يقم دليل التقييد نصا او دلاله ترڅوچي د قید دلیل نه موجود د قید دلیل کله نصا موجود شي او کله عرفا ودلاله ویها وګورئ امهاتكم التي ارضانكم الايه دغه شان بل دلیل وورا وقول عليه الصلاه والسلام بل نقلي دلیل يحرم من الرضاع حراميږي د رضاعت په وجه هغه رشتي يحرم من النسب کم چې نسب په وجه حراميږي نسبي مور حرامه رضاعي مورم حرامه دلته وګورئ مولوي صاحب يحرم من الرضاع کی دا ویلي چې یو ګډ دوه ګډ درې مطلق راغلي دي من غیر فصل پدې کې دانی دی ویلي چې یو ګډ دوه ګډ درې څلور نه یادوم پنځه یادوم دا پکې نشته ولأن الحرمه بل عقلي دلیل او ربر وګوري جبره د دې ماشوم چې کله د مور پیس کې دی یو زنانه پیس کې دا زنانه ټول بر ګوري یار عقلي دلیل کې ګوري یوم بيخي لاندې مو ګوري دا ماشوم چې کله د زنانه پیوس کې دا زنانه ولې رضایي مور او دا ماشوم ولې رضایي زی جوړيږي وجدار دا پي د زنانه جز دی
او د ماشوم خولې ته ورشي، د ماشوم بدن ته ورشي، د ماشوم اډو کې او غخه کې زیادت وکي، د مور جز د ماشوم جز جوړ شي او جز نه پیدا خستلی شي، مخکې دیر شوی وکنه دا خو جز جوړ شو، نو د په اډو کې او د په غوخه کې څه کوي؟ زیادت کوي. دا پای توجه وسره شي. نو اصل علت دغه دی د حرمت د پاره چې د مور پي چې دی د ماشوم په اډو کو غوخه کې نشونما کوي، دا اصل علت دی. توجه خو اوس کم پيو نشونما وکړه کم نه د کړي د دې پته لګي نه لګي. او کله چې شی پټ وی کنه علت، نو په علت فیصله نه کیږي. څه معنا؟ حکم نسبت چې کله علت ته نشي کولای به بچا ته کې سبب ته وکي، سبب ظاهري ته. دا قانون خو بار بار ویلې د اصول شاشي کې اخیره کې راځي ښا چې زمونږ د اصول کتابونو نورو کې هم دی چې علت معنی حکم نه لګي بچا به کې سبب معنی سبب ظاهري. او موږ د مادم درته ویلې و 67 نمبر څنګه دی؟ دلیل الشيء في الامور الباطنه يقوم مقامه. په امور باطنه کې د شي دلیل چې دا غشي بځي ودرېږي، دا پیسکل دا بځي دی ودرېږي لکه چې بس الریډي غوخه وړو کې کوله د شنوما وکړه نو کله کې وکړي دي اورا. ولأن الحرمت چې وان كانت لشبهه البعضيه ګوريوتا د حرمت اگر چې د دې شبهه په وجه دي چې بعضیت راځي، بعضیت دغه ماشوم د مور باز جوړيږي، جزء جوړيږي ویلي مو کنه. الثابت دي هغه بعضیت چې کم ثابتيږي، څنګه ثابتيږي؟ بنشور العظم بزیتوالی د اډو کې، و انبات اللحم او په پیدا کېدلو د غوښه باندې دا ور سره راځي کنه. لكن نو امر مبطن، لیکن دا خو امر مبطن دی، پټ شي دی، پته نه لګي. فتعلق الحكم، نو حکم متعلق نسی بفعل الارضاء، بس ارضاء فعل پورې ځکه دا سبب ظاهري دی. خن امام شافعي رحم الله چې کوم حدیث روایت کړي هغه سره څه کې لا تحرم المسه ولا المستان حدیث بیان کړو کنه لگا برګوري ټول بيد منګ چې کوم آیات ذکر کړلو امهاتکم والذي ارضانکم، یا کوم حدیث هم ذکر کړلو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. دا حدیث بداغه حدیث نه رستو یا به مخ کی کچری اغم زمنګ دغه آیات او حدیث تاغه د حدیث نه مخ کیو او دغه حدیث ورستو، نو دغه حدیث رد دی دغه په وجه ول رد دی، هغه قران دی قوی دی، خبر روایت دغه مقابله نشي کولای. ناسخ چی کنه او بد منسوخ مساوی وی کم اس کم، حالانکه الته کتاب الله دی قوی دی. پوهیږي کنه ځکه موږ دا خبر اصول کې کړي و که سازین کې قید لګولم نسخي موږ حنا په بنسبانه مطلق مقید کولم چي نه. امام شافعي صاحب غسل کې مطلق مقید کوي او کچري داغه د حدیث مخ کې او زمنګ د آیات او حدیث رستوي نبی ناسخ ته زمنګ آیات او حدیث دغه حدیث ته پاره وګورئ څوي. وما رواه هغه چې کوم روایت کړي دي مردود بالکتاب، دغه اول صورت ده دا رد په کتاب باندې، کله چې کتاب مقدم شي او منسوخ به یا د کتاب په وجه باندې منسوخ ده، دا کوم صورت ده چې کله کتاب رستو شي. وينبغي ان يكون في مده الرضاع لما نبينه، مناسبه ده چې رضاعت په مدد رضاعت کې وي، د دې رستو بیان روان دي. وس خاوند د خزي په وس کې دي سره رضاعي زینه جوړیږي ښا دا بیل مسله د چې جایز نه ده کاروانه کې پدومره ده چې رضاعي زینه جوړیږي ښا. ثم مدة الرضاع 30 شهرا عند ابي حنيفه. وصبر وګورئ دا دویمه مسله ده د رضاعت. صاحب د قدری فرمای مدد رضاعت د امام سے بنظمانه 2.5 کال دي، د امام شافعي رحمه الله او د صاحبین رحمهم الله بنظمان دي 2 کال دي، هم دقه مفتا به رائے ده. او د امام ظفر رحم الله بنظمانه 3 کال دي، څورای شوري مجموعي 3 رائے ښا او فتوا د صاحبینو په قول معنی ده. او تو ګورئ ثم مدة الرضاع 30 شهرا دا دیر شمیشتی دی 2.5 کالا عند ابي حنيفه رحمه الله. وقال صاحبين قول صاحبين فرمایس سنتان 2 کلونه وهو المفتابي على شامي فرمای دا مفتابي رای دا قول الرجح کم دی وهو قول الشافعي رحمه الله. وقال امام ظفر رحمه الله فرمای 3 احوال
څو کله دي 3 مفتی شفیع رحمه الله لیکلی دي معارف کې چې د امام سے برای هم د 2 کالو ده 2.5 کالو نه ده اصل کې د امام سے مطلب وای دا دی چې یو ماشوم دی مور ول 2 کاله پي ورکړه څومره برګورې لکه 2 کاله پي ول مور ورکړه او ماشوم د 2 کالو نه پسم پام خوراک نه دی روخته کومور د پيونه بندي ماشوم ته تکلیف ملاويږي نو اوس ته اجازه د شپږ مشت نورم پي ورکا دا مطلب دی دا نه چې بس هر خزه دي خپل ماشوم ته 2 کالو نه زیات پي ورکي دا څنګه ده حق یې بس 2 کالو پورې دی استحقاق د ماشوم څومره دی دلته هدايه صاحب د هدايه مت اشاره کړې دی خبرې دا ګورې دا وقال امام زفر بن مي 3 احوال 3 کله دي لأن الحول حسن للتحول من حال إلى حال لكبر وګورئ اصل کې وحمل وفصال 30 شهرا حمل او فصال دا څومره دي 13 میاشتې او به د حمل لپاره شپږ میاشتې دي نو د پيو د 1200 پاتې شول 40 میاشتې 2 کاله شو کنه خو امام ظفر رحمه الله فرمایي وکړي دیکھا حولین کاملین نم قران کې راغلي کنه حولین کاملین اصل کې 2 کال دي خو 2 کال باندې چې کله ماشوم د پيو نه یو دم بند کې ډایرک خوراک کولې شي نشي کولای برګوري په خوراک باندې چې ماشوم را اموخته کې ډېر پر اوس یو ټیم پکار دی چې ماشوم په خوراک باندې را اموخته شي امام ظفر رحمه الله وی هغه پورا کال لې ولی پورا کال کې څلور موسم دي هر موسم کې کم غذا لداغي هغه موافق خوراک باندې با او مختشي نه 2 کال نه لور بس یو کال بل ور کوي څو بشي 3 بشي لأن الحول زکه کال چې حسن دا ډیر صلاحیت لري للتحول چې دې کې تبدیلی راشي من حال الى حال یو حال نه بل حالت تر په یو حالت نه خوراک تر واوړي ولا بد من زیادته اصل کې زیادت پکار دی علی الحولین باندې ځکه 2 کالو پورې خو په یو ور کوي دا خو حق دی ماشوم او 2 کال نه پس فورا بدیدي ماشوم ته نقصان دی کنه دی فورا خو خوراک نشي کولای نو دغه حالت ناړول خوراک حالت ترړول دا پورا کال غواړي وي لما نبينو استاسو کې څه دی لما تبين من ان لبل ذکم چې ته د عبارت کته لما تبين من انها لا تجامع مؤثره الا معها الا العالميه الا العدل والعالميه اکافیه کې راځي کنه جامع کې لما تبين لما نبين ټیک دیکھا د وجه د دینه دلیل سره منګ رسو بیانو د امام سب دلیل کې د امام ظفر سب دلیل راځي راته ما بیانم کوی بهرحال فتقدروا نو اندازه بلګو دغه زیادت به په دغه کال باندې 2 کالو سره وکال ملګری کو 3 کال بشي ولهما د صاحبینو دلیل قول الله تعالی دی وحمله وفصاله 30 شهرا حمل د خزي حمل د ماشوم او به د پوینه کټ کول د ماشوم دا څو میاشتې لکه 13 میاشتې برګوري څومره نو کم از کم موده د حمل شپږ میاشتې شپږ ټکټ کڅو په پاتې شي 40 میاشتې او 40 میاشتې 2 کالینو ومدة الحمل أدناها أدنى داغي 6 أشهر څومره فبقي للفصال نفصال لپاره د پيونه کټ کولو د پاره حولان 2 کاله پاتې شو او دغه شنبل دلیل اور نبی علیہ السلام فرمای لا رضاع بعد حولین 2 کاله بس به رضاعت نشته وله امام سب دلیل اور هذه الايه امام سب د آیات زمام دلیل لیکنه برګوري ټول وحمله وفصاله 30 شهرا څومره ویلې 13 میاشتې حمل او پيونه کټ کول به 13 میاشتې توجه جی نو د دین اصل کې قانون دار چې کله سره 2 شی نه ذکر کې او غیر بار موده بیان کی کنه توجه نو دا کامله موده هر شي سره لګي لکه زه وایم چې دی عبدالرحمن به ما باندې 0 روپۍ دي او یو من غنمم دي 2 میاشتو نیټو پوري نو څه معنا 1000 روپۍ 2 میاشته بنېټه باندې او من غنمم 2 میاشتې بنېټه ار یو سره بیل نیټه لګي کنه تقسیم وکاو هر یو سره بیل لګي نه پیږي به هر یو سره څه ده دلتم حمل سرم 13 میاشتې فصال سرم 13 میاشتې به د حمل مبارکي عائشه رضی الله عنها حدیث رسو براشي چې حمل د 2 کالو نه زیاتی کنه او کم از کم موده څومره ده 6 میاشتې نو
د 13 میاشتو نه حمل را کمول پای کې باقاعده نصر علی نه حمل د 13 میاشتو نه را کم شو او د پيو مسله زړه په زړه پاتې شو لازم په خپل مزه در نه کړ تاسو اول ورځ طبيعتم ګډ وډ دې که څنګه طبيعتونه مو خراب نه دي د جنکو چې طبيعتونه خرابې به هيزي نمنګ خو الحمدلله هیڅ نه راځي او که چا راځي چې به شي نه شوي راي نه شوي نه هیڅ مسائل نه ویني اوریدلی ول قاری صاحب زمام هیڅ دي ولی جی ویني دي د اوسه چې د بری بغنه والي روالي او کنه دای چې و چي کنه او د سوچي لوټه موټه نه یو بنې به 12 پسې راکاږي چې 12 پسې راکاږي نن سبا خو غنیم شوی دي بارو کې هغه کې غني شی پسې راکلو غي شي نه شو به ول ما هیڅ دی لکه دا خو هیڅ نه دی د اوسه هیڅ خو پوره غار غواړي چې خو پاسانه نه راوځي کله څنګه ده اوس هم طبيعت سیټ شو کنه اوس طبيعتونه سیټ شو بار غوري اوس ور الله پاک سوی حمل او پيونه کټ کول دا څوی 13 میاشتې هر یو د بار مستقل څو میاشتې ثابت شولې 13 میاشتې به د حمل لپاره نص موجود دی چې هغه 13 میاشتو نه راکمي او د پيو د لپاره نص نه دی موجود راکمولو د لپاره نه په خپل حالت پاتې شو څو 2.5 کاله 13 میاشتې 2.5 کاله بعد اوس په نه شو امام صاحب د باروم د آیات دی وجه وردا د انه تعالی الله تعالی چې ذکر شیئین څو شی ذکر کړي دوا وضرب له ما مدته غیر بار مدم بیان کړي دا فکانت لكل واحد منهما نوې بهار واحد د بار بده دواړو کې به کمال هدا مده بهاري وي د بار کامل وي کل اجل المضروب للدينين لکه نیټه چې بیان شي دوه دینونو د بار وخت ما ویل کنه یو من غنم او 100 روپۍ څومره وخت پورې 2 میاشتو پورې هر یو د بار 2 میاشتې شوي الا انه اعتراض نه جواب دینو به حمل ول راکم کو مگر دومره دا قام چې قائم شو منقص او منقص ټول سیده في هداهما پيو کې یعنی حمل کې فبقي الثاني دا دویم چې په سوال دا باقی بعد سوال ظاهري په خپل ظاهر باندې ولانه لابد من تغير الغذاء دا غشي مخکې چې دا وکړي ولې لمانو بینو مخکې شوی وکنه اما وخت یې وایي بیانم کړو 2 میاشتې پورې په پي ورکه 2 کالو پورې د سیده کنه فین اراد فصالا ان تراض منهما ګوره الله پاک وایي چې چېرې تاسو د پيونه کټ کوي پر رضا باندې امام سی وایي چې چېرې 2 کالو پورې حد و 2 کالو نه خو حد نه وي نو به کې انتراض منهما به ویلي دا تراضی چې وایي معلومیږي دغه حق د دینه پس وخت چې ما مفتي شفیع صاحب کوم خبره وکړه معلومیږي دغه حق دی د دینه پس شپږ مشت پر ورکول دا ورکول شي زبردستی به نشته نه راسي به وورا ولانه لابد من تغير الغذاء وي ضروري ده چې تغير د بغذا کې راشي لينقطع الانبات باللبن چکټ شي د بدیغوخي او اډو کې چې کوم انبات د لبن په وجه هغه کټ شي او چا تر ووري غذا خوراک مرګ تر ووري نه دغه په څومره وخت کې کټ کیږي څومره وغوړي شپږ مشته غواړي وذلك دغه تغیر چې د بزیادت مدت دې بار بزیتی مده مقرره 2 کال خو یې حق دی او سمدس 2 کال پرې د خوراک ورکې دا هونه کیږي 2 کالونه پس یو مده بکار د چې بده خوراک را مختکو يتعود السبي جاري کې را مختشي ماشوم فيها بدغه مده کې غیره دغه مخ لبنونه علاوه ببل شي باندې فقدرت نو اندازه شوله بادنى مده الحمل باندې ادنى مده د حمل څومره ده شپږ میاشتې ولی ويجي کله چې ماشوم حمل کنه شپږ میاشتې کم از کم مده د حمل لا نو د مور غذا دغه غذای مور چې کوم خوراک کوي وینه دي جوړیږي د نوم په زیره باندې ماشوم ته ورزي به چې ماشوم پیدا شي نو مولوی چې به غذا بدل شي ګور شپږ میاشتې وینه غذا وا اوس چې پیدا شو اوس غذا بدل شو شپږ میاشتې بس هغه څه شو د مور پي شو تاسو خبره پوه نه شولې نو معلومی کې د غذا بدلیدل د برکه موده مناسبه ده د شپږ میاشتې لانها مغیره ځکه دغه موده د حمل چره دا تغییر راولي فإن غذاء الجنين چره جنین هغه ماشوم ته وي چې د مور په خېټه کې ښه جیم نون مشدد یا دو نونونه وایا دا چې کله راشي دي کې پټوالی مانوي جن پیرم پټی کنه او جنین اما شومم پټی
او جنت باغ ته وي پټ باغ هر څه پکې پټي کوم ځای جنانم پټي پړکی فإن غذاء الجنين يغير غذاء الرضيع زکه جنین غذا چې دا د مغایره د رضی د غذا نه رضی هغه ماشوم ته کوم چې پیس کی لکه څنګه چې د رضی او د فطیم هغه چې دا وی رضی هغه صرف پي او د فطیم ولا پي او خوراک دواړي د فطیم وی کا کما یغیر لکه څنګه چې غذا مغایره وی غذاء الفطیمی لکه څنګه چې د رضی غذا مغایره د فطیم د غذا سره فطیم هغه ماشوم ته وی چې دواړه کوي خنو حدیث سره څه کې هغه حدیث بیان کړو کنه څو لا رضاع بعد حولين دا ویلو کنه وی حدیث دا محمول على مدة الاستحقاق دا خبر ما تاسو ویلو صاحب دې یو ته اشاره کړی دا حق د ماشوم تر 2 کال پورې دی او تر شپږ میاشتو پورې نور ورکول جایز دي کوموري ورکې امام سی وی خو حق نه دی دا مطلب دی دا حدیث خو نه درنکو بدلې کوي مسله یو سړي خزي له طلاق ورکو نو خزي ته ویل راشه دی بچی له پي ورکو بچي دی او زه ول کری در کوم نو خزي له کری ورکول خزي پي ورکول ماشوم له 2.5 کال پورې پي ورکړه نو د خاون نه چې کری اخلي نو تر 2 کال پورې خستري شي زيتي نشي حق یې صرف دغه پورې نور نه نور خپل سړ ور کړی دی حدیث دا مطلب دی چې حق یې دومره دی نه رسېږي حدیث محمول له بمدد استحقاق باندې والی هم په مدد استحقاق معنی يحمل النص المقيد بقوله بها من به حمله غنس چې کوم مقید راغلی دی پچا مقید راغلی بحولین کاملین کتاب کې دي کنه کتاب باندې کتاب الله کې پوهه شلې قال قدري مولا فرمایي واذا مدت مدة الرضاع مولي شفته کنهشته نشته پرونه ختم کړي نو ته وګورئ د بدرې لکیرو ته برابرې جی کله مدت رضاعت ختم شولا د امام سے بنس 2.5 کال تیر شو صاحبانو بنس باندې 2 کال تیر شو او به یو زنانه ماشوم ته پي ور کړل کدا ډېری اهم مسلې دي کا نو ګوره به دغه ماشوم رضای زینه جوړیږي حرمت رضاعت با نه ثابتيږي واذا مدد مدة الرضاع کله چې تیر شي مدد رضاعت لم يتعلق نو متعلق کیږي رضا پورې تحریم څه تحریم لقول علیہ السلام فرمایلا رضاع بعد الفصال رضاعت بعد الفصال نه فصال معنی د پيونه کټ کول ولأن الحرمه باعتبار النشو برګوري وجدادا حرمت د بار علت څو چې دا پیزي د ماشوم په غوخ یډو کې زیادت راولي او دا تر دقه وخت پورې راولي دینه پس کبه څوک پیس کې نړو کې غوخه کې زیادت نه راولي حرمت چې په اعتبار د نشو نما سره وذلك في المده او دغه په دغه خاص مده کې اذ الكبير وجدا د مولي اصل کې ته اعتراض کولای شي چې دا پي چې دي کنه شو دا خو غټ سړو تم اړو کې وخلت ترقی ورکي کنه یار وای چیز موږ مقصد دانه د چې ترقی نه ورکي مقصد هم داده چې کله 2.5 کالونه ماشوم ووري نو باغ تربيت چې ده کنه پرورش په پيونه کیږي به خلک په خوراکونو پرورش کوي او دغه وخت پورې صرف بچای پيوانه اذ الكبير چې لا يتربى به د تربيت نه حاصلې په پيو باندې پوهه شلې به ولا يعتبر الفطام قبل المدة الا في روايه الاكبر وګوري انتهي مزیدار مساله ده یو کال پي ماشوم تور کړه توجه او به د پيونه کټ کو اپ خوراک را مختش قلالي خوراک کو ماشوم مثلا د 15 سمشته شو او به د یو زنانه پي وسکل د غزنانه رضای مور جوړیږي کنه رضا حرمت رضات ثابتيږي کنه امام سیب یو روایت داري ویجی وسنه ثابتيږي زکه وسغه په خوراک را د شوي دي ا د پي کوم قصه ختمه شوي ده پوه نه شوي به خو مفتبی رای د امام سیب د بل روایت دی چې بي کپيونه کټ کړي وو کني او کټ کړي خو چې بده موده کې د غزانه پي وسکل رضای زی جوړیږي حرمت رضات ثابتيږي پوه شولې به په پینځو میاشتو باندې د سی وګڼه چې بيخي ولا یو ورځ پېم ندي ور کړی خوراک ډایرک ور چالو کړي او بل فرض هغه نه بسم
کال پسو که نیم کال پس ته چا په مسکل رضای موري جوړیږي دغه مفتابه رائے ده اورا ولا يعتبر الفطام واعتبار بنوي د پيونه کټ کول قبل المدي لرا الا في روايه النبي حنيفه امام سي ابراهيم والله نه روایت شته هغه وجداد ما بیان کړه اذا استغنى عنه داله چې کله ماشوم مستغنی شوی د پيونه کله چې ماشوم د پيونه مطلب به خوراک روخته یو کال پي ور کړی به خوراک باندې عادت کړی وجه سره وجه انقطاع النشو دا مې ویلی و نو شنو ما چې د کټ شولا بتغیر الغذاء غذای متغیره شولا تاسو به شولې اوس به لګ برو ګورئ مفتابی راي خو مو په جندل دغه مسله کې کنه ک پي ور کوي کني ور کوي ک کټکړې دې کني دې کټکړې خو چې په دغه موده کې پي وسکل حرمت رضات بثابتي کې دا وشوا الکه چې موده تیر شولا د صاحبانو بنز 2 کاله د امام سے بنز مانی 2.5 کاله اغه نه پس مور ماشوم لپی ور کول شي کني شي یو روایت داري ور کول شي مباح ده او بل روایت داري چې نه جي حرام ده عمده مفتابه راي ده حرام ده وین شي ور کوله صاحبان وې د 2 کالو نه پس حرام ده امام سے وې ده 2.5 کالو نه پس حرام ده تاسو لګ برو ګوري یو مسله دا شولا چې ماشوم کله د یو زنانه په وس کې حرمت رضاعت ثابتيږي کنه دې کې صاحبانو قول مفتابه دي که 2 کالو نه پسې پیس کله حرمت رضاعت باندې ثابتيږي ټول په دې پوي شو اگر چې احتیاط دار بهم دي دغه ماشوم د زنانه زی جوړ شو دغه بچو سره دی ول نکاح نه کوي په دې پوي شو کنه خو مفتابه دار چې 2 کالو نه پسې پیس کله حرمت رضاعت با یوا دویم پي ور کولو کې امام سے وې 3 کالو نه صاحبین وې 2 کالو نه پسې نشي ور کول امام سے وې 2.5 کالو نه پسې نشي ور کوله دې کې به مفتابی رائے ده چې 2.5 کالو نه پسې ور کول شي د امام سے قول سي مفتابی دی په نه شولې به ها د 2.5 کالو نه اخفا پي ور کول به ټول وې حرام دي یعنی کې به مفتابی رائے ده چې حرام دي پدن لګي ما خبره پوه شوي کنه یو مفتابی رای په دې مسله کې شو چې 2 کارو پورې حرمت رضاعت ثابتيږي به پي د مودین پس ور کول حرام دي د مفتابی رای ده خو کوم موده په دې کې به مفتابی رای ده چې به 2.5 کال یادو دا 2.5 کال پورې حرام نه دي وسم خوندر نکو نه کتاب کې نو وګورئ وهل يباح الارضاء پي ور کول مباح دي بعد المده نقد قيل لا يباح چاویل ندي مباح دا مفتابی دا مشمی وي وجه سره وجه ول ذکر کړي دا پي ور کول خو بنا بر ضرورت خو تاسو په نه شوي ځکه دا خو جزء ادمي دی او د جزء ادمي نه پیدا خستل جایزي نه حالانکه ماشوم پیدا اخلي ولی اخلي ضرورت دی نو ضرورت خو پوره شو کنه دینه خو اخو مور کو الضرورت تقدر بقدرها دا څومره ماده وا شلم ماده وا وګورئ دا یو اشتمه وایم یو اشتمه کم دې لأن إباحته ضرورية إباحته خود پيو چې ماشوم لدا خو بنا بر ضرورت لکونه جزء الادمی ځکه پي خو جزء ادمی دي نه پیدا خپل ټیک نه دي